پاسه زه چې زو چې سپېلني درته لوګی کړم پاسه زه چې زو چې سپېلني درته لوګی کړم ظالمه د وخت سترګو په کوڅو کې په خندا شوې ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو کوربه او رحمت علي عجز او تاسو ګورئ سوات نیوز ډاټ کام ګرانو کتونکو چېرته چې سوات نیوز یې پښتانه هلته به ستاسو ورور رحمت علي عجز موجود وي راځئ نن راغلي یو اس پي اس نارت ته دلته موږ ګورو د خپلو ماشومانو هغه پټ صلاحیتونه چې هغوی نن ډېر ښه پروګرام کړی دی په کتابونو کې چې هغوی څه ویلي دي هغه خبرې ټولې په خپل نن عملي شکل کې راوستي دي هغه عملي شکل کې دلته کې راغلي یو د هغوی استادان صاحبان د هغوی استادانې صاحبانې ټول دلته موجود دي سره د ماشومانو او سره د خپل ټول ټیمه راځئ چې وګورو چې د اس پي اس ماشومانو څومره زیار کړی دی او هغه زیار ستاسو د کیمرې په وینا سره ستاسو په کتو سره څومره رنګ راوړي دا په تاسو باندې ډیپینډ ده بچې چل خیرات دی خو نه جی خیرات خو نه دی خدای دې شته که په پښتو کې راته ووایه څه چل دی دا گیم شو ده د وړو لپاره چې چا دلته کې څلور پنځه کسانی هغه موږ پنځه شپږ کیلې یا کینو هر قسم فروټ موږ راکړي د کیکونو پورې چې چا زرو خړل هغه موږ انعام ورکو بیا خو تاسو ګټئ سوات نیوز د دې پروګرام نوم دی غم به یې نه کوې ټیک شو زموږ پروګرام چې دی تاسو څو کسان راغلي تاسو څو کسان راغلي منګه خو زه خو یوازې یم استاد سره څو کسان دي هغو سره مقابله کومه مقابله کوئ یو زما سره کولی شئ نشئ تاسو له دغه کسانو ګوره ما خپل ټیچران یاد دي تاسو په مقابله کې چې لکه څوک چې راولي هغه راوله ټیک شو او مرچکي ورسره هم راوړه هر شی راوړه اوکې مړه سړی په کلچر جوړ کې نه راسو په دیره کې ناسو خبر چې بیٹک کې پښتانه ټول په شریک ولې کې نه لوی واړه دا په دې وجه باندې کېني چې زموږ په وجه کېني زموږ د غونډو یو بل سره مینه پیدا شي مینه محبت پیدا شي لوی او ماشومان ټول یو ځای ځکه کېني چې ماشومان هم د لوی نه اثر واخلي خبرې زده کړي نه معاشره کې خواله راځي ډېر د مزې پروګرام دی او دا حجره چې دن دا خو زمونږ د ثقافت او زمونږ د رسم او د رواج یو ځای دی او دا اصل کې زمونږ د مقامي ثقافت هم ریفلیکټ کوي زمونږ د دې صوبې ثقافت هم دی د پښتنو ثقافت هم دی او دلته کې د ماشومانو ته خپل ثقافت معلومیږي چې زمونږ اصل ثقافت څه دی دا حجره چې دن دا خو د ډېر یو قدیم یعنی زمونږ د ثقافت یو حصه ده نو د دې وجه نه دا په دې پروګرام ماشاءالله مکمل په پښتنو په ډریس کې ناست یې نو څه محسوس کوئ زه خو په خپله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن زه د پښتنو نمایندګي کوم او د پښتنو د شان نمایندګي خو اصل کې ډېره لویه خبره ده او چې څه زموږ د وس یې هغه کوو شملم په سر کړي صادر د پښتنو د کلچر یا د کلچر چې د یوازې ټوپک او د جنگ او جدل نه دی صادر هم د پښتنو نشان دی واسکټ شو د دستار شو نو دا د پښتنو نمایندګي ده هغه شخصیت ولرم جناب پرنسپل اس پي اس نارت جناب پروان خان صاحب دا هغوی نه به د دې ننني پروګرام په حواله سره خبرې اورو رحمت الله صاحب تاسو د سوات نیوز ډاټ کام دې ته موږ د زړه د کومې نه په خیر راغلي وایو چې تاسو راغلئ ډېر ټایم راکو او پروګرام له تاسو رونق ورکول او د ماشومانو حوصله افزایي تاسو کوئ جزاک الله دا نه زموږ چې کوم اکټیویټي دی نه دا زموږ شیډیولډ اکټیویټیز دي چې د ماشومانو لپاره موږ کوو زموږ خیال دا دی د کلاس د اکیډمیکس سره دا اکټیویټیز د ماشومانو د مخکې تګ دپاره ډېرې ضروري که هغه ایگزیبیشنز وي که هغه هایس وي که کیمپینګز وي ټریکینګز وي یا نور چې څومره اکټیویټیز د هغې دپاره دا ډېر زیات ضروري وي تاسو دلته کې استاد یې او جی دلته استاد یې څه محسوسوئ جی موږ دلته د آرټس اینڈ ساينس ایگزیبیشن زموږ د سر پرنسپل سلیکټ کړو په دې کې موږ فیمیل له هم اختیار راکو مطلب موږ دې کې گیم هم کولی شو په موږ کې چې کوم صلاحیت دی سټوډنټ کې چې کوم صلاحیت دی هغه نو ماشومانو کې چې کوم صلاحیت و هغوی په کاغذونه په ډیفرنټ شیزونه دوی خپل هر څه جوړ کړل موږ ولیدل نو موږ ډېر خوشحال شو چې مطلب را روان مستقبل کې زموږ ماشومان د کامیابۍ د وطن د کامیابۍ دپاره هر څه کولی شي توره چې پسه شي د لوره ښه ده توره چې پسه شي د لوره ښه ده او غیرتي خور د غلروره ښه ده یقینا چې د اس پي اس سره د اس پي اس ماشومان او د اس پي اس د نورو خلکو تاسو ولیدل د دې حوصلې تاسو ولیدل د دې حوصلې ته سلام او یقینا زه یو امید ساتم د دې زنانو نه چې دوی به زموږ د دې ملک او د قوم په دې کامیابۍ کې په دې پرمختګ
اجازه ورکړي چې ان شاء الله په اس پی اس کالج دا پروګرامونه به تاسو ته کوي او پښتون قوم به همدغه رنګې مخکې بیایي د خپل کمرمین سمیع الله سره خپل رحمت الله اجازه ورکړي